يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم. درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دی آیتونو کی یو سلور مباحث و تخیال کوي. اول بحث تحت لفظی ترجمه ده دی آیاتونو او دیم بحث ترکیب ده دی آیاتونو دریم بحث اغراض د علامه سیوطی په تعلیقاتو او سلورم بحث اعتراضات او جوابات. اول بحث تحت لفظی ترجمه ده دی آیاتونو. دې آیاتونو مقصد دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانہ کې کم بنی اسرائیل یهودیان موجود وو د هغوی یو څو خباستونه ذکر کړي. اول دا چې هغوی ته تمه د ایمان مه کوئ. ولې ځکه دوی عادت مستمره تحریف ته دي محرفین او محرف سړی ایمان نه راوړي د ایمان تمه ورته مه کوئ. نو څو ډلې د دوی ذکر کوي. اول ډله د دوی محرفین، دیم ډله د بني اسرائیلو ذکر کوي منافقین. وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض. دریم عوام مقلدین د بني اسرائیل دریم ډله ذکر کوي عوام مقلدین. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. څه خبره ورته وکړي دا ولي بس تش امیدونه کوي بس موږ به جنت لځو دا زموږ د مشرانو خبره ده بس د مشرانو پسې رواني. هغه خلکو دې درېیمه ډله به دې کېده بې دلیله به د مشرانو پسې تلل. که تاسو وایئ چې موږ د ابو حنیفه تقلید کوو دا هم بې دلیله د مشرانو پسې ځو. جواب دا دی موږ بې دلیله د ابو حنیفه پسې نه ځو. البته دلیل ته غواړو نه. هر مسله چې امام ابو حنیفه رحمه الله موږ له ښودلې ده د هغه سره بې دلیل شته، خو مقلد دا ذمواري ده چې د امام نه به دلیل نه غواړي. ځکه چې د امام نه دلیل غواړي نو بیا مقلد نشه مجتهد. دې ته مجتهد فی المذهب وایي لکه ابو یوسف او امام محمد او زفر او حسن ابن زیاد وغیره. د دې دا معنا نه ده چې هغه سره دلیل نشته. خو ګورئ تقلید به د ابو حنیفه کوو. د ابو حنیفه مقلدین یو موږ. د نورالعزا د مصنف مقلدین نه یو. د مختصر القدوري د مصنف مقلدین نه یو. د هدایي مولا مقلدین نه یو. او د فتح القدیر د ابن الحمام مقلدین نه یو. او د شامی مقلدین نه یو. او د فتاوی دیوبند مقلدین نه یو. ګورئ او د احسن الفتاوی او د اردو د فتاوی د دې مقلدین د چایو د ابو حنیفه یو خپل ځان ته معیار وټاکئ. البته دې کتابونو کې چې کوم اقوال ذکر شوي دي مفتابیه دغه د ابو حنیفه مسلک دی. زموږ عمل دی په دې خبرو. دا بنوای تا تاسو کوی دا خبره ستا غلطه ده ته ورته وایي نه نه غیر مقلد ته به دا نه وایي نورالعزا کې دا راغلي دي او فتح الله بدر پورې خان دي.
زدر ته ابو حنیفه خبره غلطوم تر ته دا نور لیزا خبره اکثر زمونږ پدې کې راګیر هغه درته ویل کته د نور لیزا د مصنف مقلد او کده ابو حنیفه مقلد زدر ته ابو حنیفه خبره کوم داوی چې دې کتابونو کې زمونږ د ابو حنیفه مفتابیه اقوال دی او زمونږ په عمل دی بس نور چې هغه ته دلیل پیش کې هغه ته بدلی کتاب نه بدلیل نه پیش کې هغه ته ماخذ پیش کې ابو حنیفه دا خبره کړې د کم ځای نه کړې قران او حدیث کې ورته دلیل پیش کړه یو خبره دا نشته چې قران او حدیث نه به دلیل نه بعضی یو څو خبرې دي په هغه بیا ټینګي ګورم هغه باندې باندې ټینګي هغه نه به بل طرف تاړي چې هغه د هغه خبره کوي ته به بل طرف تاړي هغه کې باندې ټینګي زموږ د مسله کم یو څو خبرې ضعیف شته ګورای صحیح شو کړه ندا درې مډاله پکې عوام مقلدین په ناروا خبرو کې به د خپل مشرانو تقلید کوو او سی وخت مصیبت ده چې شخصیت پرستی روانه ده شخصیت پرستی دي ته د اشخاصو پسې تلل یو غټ مولانا به تاسو کې الکه دا کار دی ولې وکوي دا مشران چې کوي دا چې د نورو خلکو له موږ یې برابر خان دي کې برابر نه خان دي چې خدای دې خکته خواته کاله مدرسه کې تیر کړی دی اوس وایي چې پلان کې مولوی صاحب دا خبرې کوي دا خدای عوامو خبرې شي دې توي شخصیت پرستی ګوري شخصیت پرستی ولی هغه باندې د اعتماد نشته صح دستی بدلته ولی په خپل استادانو د اعتماد لکه ما ته دلیل وایا کتاب را توقع مولای تاسو کوي کنه کوي دا ډیر غټ مصیبت ده او دا ټول خلک غلطي کوي طالبان اکثر دا سی وایي چې ورته تصویرونه ولي او باسي ولي دا دومره کابری چې وباسي دا څه دلیل دی دا بدر پورې خلک خان دي قسم دې خلک بدر پورې خان دي ګورې دا خبره ځان نه لري کې چې دا دومره خلک کوي الکه خلک ندي خبره مثلا ندي خبر غیر شعوري تور ته خلکو وستي او کاغه خبر دي ته وینا نه ورته ګوري نو غلطي کړي دا غلطی کړي هغه ګناه کړي دا هغه د ګناه په څیر موږ لاړ شو تاسو په پوه شئ کنه چې په ځانونه ځړور کوي بیخي پوجاوه کې ځان نه بدوي ځان بدوي موږ ورلک ذهن آزاد کړي دې ته تنقید وي تنقید جائز ده زفر تنقید په ابو حنیفه کوي خلاف ال زفر امام محمد تنقید په امام ابو حنیفه کوي خدا تنقید د څه د پاره کوي داغه د شرمولو د پاره او کنه د ځان د پویولو د دین د لارې د عمل د پاره تنقید بد بے ادبی د پاره نه کې تنقید بد دې د پاره کې چې دا خبره واضح شي د وضاحت د پاره لوګ ځانونه زړور کوي او زمنګ مدرسو کې دغه سلسله روانه ده بد طلبه به دغه کوي بوزدل کوي هغه خبره وکړه مثلا دا خبره چپ کافر کېږي بے ادبه مثلا خبره نه مانی بس طالب غریب هغه نشي کولای وایي راته اوس خلک بے ادبه وایي دا چې دا کنه دا ګوره ټول غلطي او خېږي دا څه خصوصیتونه اسلام کې نشته دا د اسلام خبرې نه دي دا د اغیارو خبرې دي وګورئ نو د دې درې مطلب دا د ومنهم امیون لا یعلمون الكتاب الا مانیه تشر زوګان دي چې موږ به جنت ته ځکه موږ د مشرانو پسې روان یو الله وی افتتمعون آیات ستم کوي مؤمنانو ايومنو لكم چې دی به ایمان راوړي تاسو په دعوت وقد كان فريق منهم بتقي سروايا وډل د دین يسمعون كلام الله چې د الله خبرې به اورېدي ثم يحرفونه بیا به تحریف کولې هغه به بدلولې من بعد ما قالوا پس دا غینا چې دوی په خپوي شویو وهم یعلمون پدا سے حال کی چې دوی پویږي چې دوی دا خبرې د ځان نه جوړي دا محرفین شو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا دا منافقین دی باغی کی چې کله مخامخ شي دا کسان سره چې ایمان راوړي وای مونږ ایمان راوړي وَإِذَا خَلَا چې کله واپس شي بعضهم بعض د دوی لا بعض اورتا قالوا بیا دوی وای تحدثونهم دا باز دا مشران کسران توي اتحدثونهم ما تاسو بیانوي دوی ته بما فتح الله علیکم چې الله کولو کړي پتاسو
لیحاجوکم دې د پاره چې هغوی جګړه وکړي تاسو سره به په دې خبرو عند ربکم په داسې حال کې چې هغوی ولاړ ستاسو د رب د وړاندې افلا تعقلون آیا تاسې نه پوهېږئ مطلب دا دی دی غیر منافقینو بنی اسرائیلو با دی منافقینو بنی اسرائیلو ته ویلي چې تاسې خو ګورئ هلته ورځئ نبي علیه السلام او مؤمنانو ته او دا ورته وایي چې د نبي علیه السلام صفات تورات کې راغلي دي او دا صفتونه دا مه کوئ سبا به د خدای د وړاندې د قیامت په ورځ ولاړي او بیا به وایي دوی زما خبره نه ده منلې نو دا عذر به نه شئ کولی چې موږ ته دی نه و معلوم ځکه چې تاسو به هغوی به وایي که نه چې موږ له ویلي وو چې تورات کې دی ذکر دی که نه هغوی به در باندې بیا ګواهي کوي تاسو دې خبرو ته خیال دی لیحاجوکم به عند ربکم دا مطلب یا لیحاجوکم به عند ربکم چې دلیل قایم کې په تاسو باندې عند ربکم په تورات باندې قیامت به نه شي دنیا سره به متعلق تاسو ورته دا خبرې مه کوئ چې تورات کې د دې نبي صفات راغلي دي ځکه بیا به تاسو ته وایي ګورئ تاسې د دې زموږ د پیغمبر خبره ولې نه منئ تاسې به ورته وایي چې دی نه حق دی نو بیا به درته وایي ولې چې پرون راته تاسې ویلې چې تورات کې صفات راغلي دي عند ربکم به بیا د دنیا سره متعلق شي او د عند ربکم نه به عند کلام ربکم یا عند کتاب ربکم به مراد شي د آخرت سره به متعلق نه شي دواړه مطلب به ترې اخیستل کېږي اولا یعلمون ان پویږي دا ظالمان ان الله یقینا الله یعلم پویږي ما باس یسرون چې دی پټي او ما باس یولنون چې دی ښکار کوي درې مټلا ومنهم بعض د دیناو میون امیان دي لا یعلمون الکتاب په کتاب نه پویږي الا مانیا مگر تش دروغ وای به جنت ته جنت ته بخسوک دي شکر کلمه مې ویلې ده جنت ته بزم کړ یا و الا مانیه تش تلاوتونه کوي نور سبانه نه پويږي وانهم ندید الا ظنون مگر تشګمانونه کوي فویل للذین یكتبون الكتاب افسوس دغه کسان ته چې کتاب لیکي بیا دي پلاسونه د دې سم یقولون بیا وای هاذا من عند الله دا د الله د طرف دی یشترو دې د پاره چې واخلی بي باغی سمنن قلیلا لګي پیسې فویل لهم پس افسوس دے دیتا مما داسنا کتبت چلی کلی دی دیم لاسن دے دی وویل لهم افسوس دے دیتا مما داسنا یک سیبون چی دوی سکسب کری دی ترکیب تو گورے دیم بحث افتت معونا دا حمزه استفهامیه ده دا په مخ کې جمله داخله شوی د محذوفه باندې دا سره اتسمعون فتتمعون آیا تاسو د دې خبرو ته غوږ دی او تاسو تمه کوئ حمزه استفهامیه په تسمعون داخله شو تسمعون فعل او فاعل جمله فعلیه شو معطوف علیه په حرف تسمعون فعل او فاعل او ان یؤمنو ان موصوله دي ته موصول حرفي وای یؤمنو فعل او فاعل لكم جار مجرور پورې متعلق دی جمله فعلیه شو دا صله د ان شو موصول سره د صلینا دا مجرور د با شو او جار سره مجرور متعلق سے افتت معون بی ایومنو لکم صحیح شکا وقد کان دا وقد کان فریق دا جمله حالیه دا حال د فاعل د یومنونا او ماضی حال واقع سے قد په داخل سے دی و حالیه قد تحقیقیه کان فعل د فاعل ناقصونا فریق الموصوف منهم جار مجرور په اعتبار متعلق سره صفت موصوف سره صفت نه اسم د کانش يسمعون فعل او فاعل کلام الله الای مقبول ش جمله فعلیه معطوف علیه ثم حرف تبع حرفون فعل او فاعل هو مقبول شو من جار بعد مضاف مع موصول او قلوب فعل او فاعل هو مقبول شو جمله فعلیه صله د معشوم موصول سره د صله مضاف الیه د بعد ش مضاف سره مضاف الیه مجرور د من شجار سره مجرور تعلق نشته يحرفون پوری يحرفون فعل سره د فاعل سره د مقبول سره د متعلق نه د عطف شبه يسمعون کلام الله معطوف علیه سره د معطوف نه دا خبر د کان شکان سره د سر خبر نه جمله فعلیه حالیه ماضیه مصدره فقط او حرف او یا و حالیه
او دا وهم یعلمون حال د عقلو د فاعل وهم مبتدا د یعلمون فعل او فاعل دا جمله فعلیه د خبر چې متراز خبر نه جمله اسمیه حالیه مصدره په واو سره هیڅ او هر بیت اذا ظرف متضمن معنا د شرط در مضاف ما بعد تعلق فعل او فاعل الذين موصول امنوا سله شو موصول سره د سلینا دا مفعول د لقو شو جمله فعلیه د شرط شو قالوا فعل او فاعل قول شو امننا فعل او فاعل د مقوله شو قول سره د مقولین جمله فعلیه د جواب شرط شرط سره جمله فعلیه شرطیه شو و اذا خلا بعضهم و هر بیت اذا مضاف ما بعد ظرف متضمن معنا د شرط را خلا فعل بعضهم دای فاعل شو الاجار بعضهم بعضن مجرور جاست مجرور متعرض تر خلا پر دا جمله فعلیه شرط شو قالوا فعل فاعل قول شو حمزه استفهامیه تحدثون فعل فاعل هم مفعول شو با جار شو ما موصوله فتح فعل الله فاعل شو علیکم جار مجرور پر متعلق شو او نو دا سله د ماشو موصول سره د سله نه مجرور د باشه جاسته مجرور تعلق نشته تحدثون پر دا جمله فعلیه شو ليحاجوکم دا لام غره فان داخل شوی لو ان یحاجوکم کما بعد اسم تعویلی ده یحاجوکم لام د ضرورت لپاره ده یحاجو په فاعل کوم مفعول شو او دا وو چکو دعوو تازول حال شو او به جار مجرور متعلق د تر یحاجو پورې عین د مضاف رب طرف مضاف کوم ته مضاف سره مضاف لري د مضاف سره مضاف د متعلق د تر قائمین پورې قائمین صيغه د فاعل سره د فاعل سره متعلق نه شبه جمله د حال شو یحاجو کوم دې د پاره چې دوی جګړو کې تاسو سره به په دې باندې پتا سه حال کې چې دوی ولاړی عین طرف کوم په طرف تاسو پوښتای دا جمله فعلیه شو افلا تعقلون حمزه استفهامیه او دا داخله د په فعل محذوفه باندې اتفعلون ذلك فلا تعقلون تفعلون فعل فاعل ذلك مفعول جمله فعل ماضی په عاطفه لای نافیه او تعقلون فعل فاعل جمله فعلیه دای معطوف شو حمزه استفهامیه ايفعلون ذلك ولا يعلمون یا یقولون ذلك ولا يعلمون و حرفیات لا نافیه یعلمون فعل او فاعل جمله او ان حرف د حروف مشابه بالفعل ان الله اسم شو یعلمو فعل ضمیر پکې متصل فاعل ما موصوله یسرون فعل او فاعل معطوف له حرف یولون فعل او فاعل مفعول حذف دی دای معطوف چې معطوف له سره معطوف نه سره د ماشه موصول سره مفعول دی یعلمو شو فعل سره فاعل سره مفعول نه جمله فعلیه خبر ده ان شو سره سره خبر نه قائم شپ مقام د دو مفعولون دا ولا یعلمون فعل سره فاعل سره د دوه مفعولین جمله فعلیه پوهیږي کنه پوهیږي او هر بیا ته من هم جار مجرور دا خبر مقدم دی او میون موصوف او لا نافیه لمن فعل فاعل الكتابه دا مستثنا منه الا ذات استثناء مانیه دای مستثنا شو مستثنا منه سره د مستثنا د مفعول دی علمون شو جدا جمله فعلیه صفت د میون شو موصوف سره د صفت نه مبتدا مؤخر شو د من خبر مقدم سره د محترم جمله اسمه خبریه شو وان نافیه هم مبتدا الا ذات استثناء یظنون فعل فاعل د خبر شو جمله اسمیه شو پوښی کنه صحیح پوي پوهیږي که نه پوهیږي فوائل للذین فاتفریعیہ ویل المبتدا لام جارا الذین موصول یکتبون فعل بالکتاب الکتاب مفعول به شو باجار ایدی مضاف مضاف الیہ دای مجرور شجاز مجرور تعلق یکتبون پوری یکتبون فعل سره فاعل سره مفعول سره متعلق مع جمله پیره معطوف الیہ اسم حرف تب یقولون فعل و فاعل دا جمله پیره قول شو هذا مبتدا شو من عند الله من جار عند الله مضاف مضاف الیہ مجرور شجاز مجرور خبر دا هذا شو متراس خبر نا دا چې کوم دې مقوله د قول شو قول سره د مقولینا دا معطوف شو د یکتبون الكتاب د پارا معطوف الیہ سره د معطوف ناسله د الذین موصول سره د سلینا مجرور د لام شو جار سره مجرور خبر په اعتبار د متعلق سره خبر شد ویلون د پارا متراس د خبر نه جمله اسمیه خبریه جمله اسمیه انشائیه یشترو بی ثمن قلیلا لام د ضرورت د پارا یا د عقوبت د پارا یشترو فعل فاعل به جار مجرور پر متعلق سے ثمن قلیلا موصوف صفت دای مفعول سے جمله فعلیه فا تفریعیه ویلون مبتدا لهم
دا جار مجرور په اعتبار متعلق سره خبر شو مما كتب تیدیم دا جار مجرور متعلق ده تر ویلون پر ویلون مصدر ده خلافه له من لفظه ګورئ میں نے جارا ما موصولہ کتبت پیل ایدیہم دای فاعل شو جملہ فعلیہ دا صلہ د ما شو موصول سره د سلینا مجرور د من شجار ته مجرور تعلق پر ویلون پر ویلون مصدر سره د متعلق نا دا مبتدا شو لهم خبر شو ویل لهم مما یکسبون و حرف اتم ویلون مبتدا لهم جار مجرور خبر شو مما یکسبون دا جار مجرور متعلق سے تر ویلون پر ترکیب ورسیدای کوونه رسیدای ترکیب پوچھے لکا عبداللہ پوچھ خاصی پہ پوچھے ارشاد ملئی سے ترکیب بانے ورسی دی سید رحمانہ پوچھ دی دے بس اغراض دا علامہ سیوطی پر تعلیقات کی افتتمعون ایوہ المومنون افتتمعون کی دا خطاب چاہتا دے دو قولی دی یو دار چی نبی تا دے جمع صلح ذکر کرے تعظیمن ذکر کرے تاسو اوتما کوئی دیم قول دار چی مومنان و نبی ٹولو تراچی دے علامہ سیوطی ایوہ المومنون کی اشارہ دی خبری توقلا چی خطاب نبی و مومنان و ٹولو تا دے ایوہ المومنون ذکر اول مومن نبی دے کنا دیم قول فخ غرض اسا دے اختیار دا قول ثانی ایومنو اے الیہود دیکھ غرض دار تعین دا مرجع کئی ایومنو ضمیر چاہ تراجے دے یہودیانو فریق طائفت یوڈلا منہم دے دینا داڈالا سوکو احبارہم ملیان دے دی ملیان دے دی دا سے و ملیانو بے دین بدلاو ملیانو بے دین بدلاو چورانا دا دا چانا ورانا دا چورانا دا دا مولیان ورانا دا بی ذکر خبر دا قسم وزیر اعظم شد دا مولیان براز وڑن دوم قسم دے بازی ملیان دا راز وڑن دا اولی نیچی راز وڑن دیکھم کار ملیانو خراب کرو اور چورتوائی چی دا ولی ورزی خیرات پہ دد دے ولی پستبق الخیرات تبیا اور ترسکے جب میں غفیر دا عوام دا غب سیسی وی گورا قرآن ورطا وی چی بستا بے قل خیرات او کتا ورطا چی بیدت دے بیا وی گورا دا نوی مولیت دی خبری ممان او آخا بس پینگیرے می اب بیا پا کیا عوام وی ولی دستن کدو پانی ویلی دی خودم دا کتابو نوی یسمعون کلام اللہ فی التورات دا کلام اللہ مزداق ذکر کی کلام اللہ نسش مراد دی تورات خبری دیم قول دار چی دی مشران یادی چی دا اللہ خبری پا کوئی ترکی اوری دلیوی دا پکی یو قول ذکر کا ثم یحربونہو بیادی تحریب یغیرونہو دا تحریب مانا کئی یغیرونہو بدلی علاکہ مود کی گو خویخ کا شاید القرد سے داوی تکے دائی دازبا خبر تاوانو ری دی من بعد ما قلو فهمو چی پویسی پہ ہم یعلمون انہو مفترون کی مفعول ورد ذکر کہ یعلمون سر مفعول نہ دے ذکر کہ مفعول حذف دے چانہو مفترون والحمزة للانکار اور حمزہ پا افتتمعون کی دے انکار دا پار استفحام دے انکار دا پار دے ایلا تتمعو تمت مکوئی پلوم سابقتن بالکفر دی دا پار سابقشتا پا کفر کی اولان دیوالے پا کفر کی ورسرشتا کفر دی ملکہ گرزے دلے دا ویزا لقو اے منافقو الیہود ورزے بکی تعین دا مرجع دے منافقان دے یہودیان یادے کل یہودیان ندی بلکہ مرجع بعض یہودیان دی اور ایک مقصد دفت اعتراض دا خلاصت اعتراض دار چی کل یہودیانو تر لقو ضمیر راجی سی قالو آمنا کی بم کل یہودیان دیسی چی کل یہودیانو تاوئی چی تاسو تحدثونو بما فتح اللہ علیکم دیوئی نظر تبازی مراد الذين قالوا آمنا بأن منگا ایمان راوڑے پا کم خبرہ بأن محمدن دے کے غرض تعین دا مومن بھی دے بأن محمدن نبی وهو المبشر بھی فی کتابنا دا مبشر بھی دے زمان پا کتب کی دا بارہ کے زیر ورکرن شوئے دے مبشر بھی وإذا خلا رجع واپس بعضهم الى بعض قالوا اے رؤساؤهم دلتم قالوا کی ضمیر بعض تراجع دینا دا بعض غیر دی دا مخی بعضو نکا تاسی پہ پوچھ رہی اے رؤساؤ الذین لم ینافقوا لمن نافقا غیر منافقین توئی اتحدثینهم اے المومنین ایتا سے خبر بیانا وی دی مومنان تا
بما فتح الله علیکم چې الله دروازې کولو کړی عرفکم حتی الله تاسو په کړی په تورات کې منات محمد صلی الله علیه وسلم عرفکم کی اشاره دی ته کوي چې فتح لازم د معرفت سره کوم سړی ته چې معرفت حاصل شي هغه باندې دروازې د علم کولو شي کا او ذکر د لازم د چې فتح مراد ترنه ملزوم د چې معرفت مجاز مرسل دی بحاجوکم بخاسموکم جګړو کی تاسو سره ولام د ضرورت لپاره دی ځکه لام د تعلیل د لپاره نه دی هغه خو تحديث د محاجات د لپاره نه کاوه کنه هغه خو تحديث د دې لپاره نه کوي چې سبب په موږ سره جګړه وکي هغه خو تحديث د څه لپاره کوي خوشا د غي ورته کاوزانه ورته مخکې کاو کنه نو الله وینا یو حاجوکم چې د دې نتیجه به شي یو حاجوکم چې بیا به تاسو سره پکې جګړه کوي لام د عقوبت او د ضرورت لپاره دی ان ربکم فی الاخرت ما ته دوار تعویلونه ویلې چې اخرت کې هم جوړې دي شي او قائمین به بیا راو باسي او دنیا هم جوړې دي شي بیا به ان ربکم فی کتاب ربکم مراج و یقیم علیکم الحج بیا به دې پتا سو حجت درې په تر کې اتباعی په تر کې اتباع د چې تاسو د تابعداري نه تکړه ما علمکم بصدقی سره د دې نه چې تاسو پوهیږئ په صدق دا غسر افلا تعقلون تاسو نه پوهیږئ انهم یحاجونکم دا مفعول د تعقلون د پارا راو باسي چې پوری اذا حدثتمو تاسو دوی ته دا خبره بیانې پته ته د دینه منع شي قال الله تعالی وی اولا یعلمون استفهام د تقریر د پارا دی ګوره آیا دوی نه پوهیږي حمزه استفهامیه ده کړه تقریر د پارا تقریر څه ته وایي حمل المخاطب على الاقرار والاعتراف مخاطب مجبورول چې د اقرار وکړي والواو داخل علیها په دې باندې د عتب د پارا دی او ما تفریه حذف دی یقولون ذلك ولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون ما يعلنون ما يخفون وما يسرون من ذلك وغير نور خبري فيرعو دي ځان بچ کې ان ذلك د دینه ومنهم بعض دي يهوديان تعین د مرجع کوي امیون عوام لا يعلمون الكتاب کتاب باندې په غالب پلان پکې احدی دی تورات ته مراد دی اشاره کوي چې پلان پکې احدی دی الا لكن کی اشاره کوي امانیه کې د استثناء چې کومه د منقطعه د متصله نه د دې کې خبره کوم اکاذیب تلقوها چې هغه کاذب دوی ته ملاو شوی دی مر رسان د مشران نه پای ته مدو دوی په اعتماد کوي هغه کاذب درو خبرې دي پلان کې داسې خوب لیدلې ده پلان کې داسې خوب لیدلې ده ټول خبرې په خوبونو بنا کوي او پلان کې خوب لیدلې ده چې شاید ګل قاری صاحب ډیر رسیدلې سړې ده ګورې او دغه خبره دي چې ونه منل نو بس دنیا او آخرت دې دواړه تباہ کی او طالبان دا نه وایي چې خدای کمقل خوب خوځوت ده خوب لیدلې ده کړه یا بدروغ وي نه به لیدلې او قبل ورته چې ما خوب لیدلې ده چې دا شاید ګل خبره او منل نو غر کیږي دنیا او آخرت کې بیا هغه خوب دی او دا خوب دی تناقض راغی دا تعارضات تساقطات شاید کل قاری زوی چې منلم خکار نشم نه منلم اذا تعارضات تساقط تاسو کیږي کړه اپیر صاحب مریدان مشهور یو مرید بس کتاب لیکي ما دا سه خوب لیدل چې د دې پیر پرواز دی اوچت ما ورته قتل خوراته په نظر نه ښکاري دیاره می ته ګونو ټول د ډیرو خيارو او کنه په شاړو کې ګرځي زما در باندې هیڅ وان ما اشاره دی خبرته کې چې نه نافیه ده شرطیه نه ده و اما هم په جهد نبوت النبي صلی الله علیه وسلم په انکار د نبوت نبی علیہ السلام کې وغیر نور خبرو کې ما یختلفون او جدید ځان نه جوړي یا ځنو نه ځان نه ګمانونه کوي پور کوټي ولا علم لهم ځکه ځان خو علم نه کړي فوائل شدت عذاب اشاره کوي د خبر چې د په معنا د شدت عذاب په معنا د افسوس او په معنا د یو کند په جهنم کې حدیث کې راغلي دي سلويخ کرته نور جهنم کند غواړي پناه غواړي د ورځي او چې کافر پکې ورواچي د کند کې سلويخ کاله کې ویخ ترسي اسمان نه چې شهر وګرځي په ملټونو کې لاندې را رسي کنه او د چورګزار کې سلويخ کاله کې ویخ ترسي کې د سکند د حدیث تعداد سندن ضعیف دی
الذين يكتبون بيديهم مختلف من عندهم دزانون طرف نسم يقولون هذا من الله ليشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا لیکن پیسے پہ دے دنیا نوالی وهم اليهود مصداق دے خلق ذکر کئی غیروا بدل کا صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتورات وآیت الرجم رجم آیت بدل دو کسانه پکې زنا کړي وا نبی علیہ السلام تعالی چې څنګه فیصله وکړو هغه ته دواړو ته برجم ورکو هغه کې دا مالدار سړي به وکړه ملایانو له پیسې ورکړي مخ به په تور کوي تاسو لپاره دا سزا ده غریب بچو کله سره پیسې نه وي نو بس هغه ته ډیر غلط کار کړی دا سي بحثا دي کوله بحثا وكتبوها على خلاف بیا نبی علیہ السلام ورته تورات کې دا حکم دی وینا تورات کې نشتا وای راوړی تورات راوړ ونه لاندې کې راستا هغه مولای په دې ځای باندې لاس کې خودو چې کم درجه مزه و عبد الله ابن سلام ورته ته د الله سوچت کبه به خبرې کو چې لاسي وچت تو راځم ويل الله مما كتبت ايديهم افسوس دې ته مما كتبت ايديهم هغه شری من المختلف ځان نه جوړ شي ويل الله مما يكسبون من الرشا رشوت بیا هغه نه په پیسې تاسو په پوښتنه کې نه شوي څلورم پاسه اعتراضات او جوابات تم ستو يفتت معونه تم تعلق النفس بإدراك مطلوب تعلقا قويا تعلق دا نفس دے بإدراك مطلوب دا مطلوب دا حاصل اولو دا پارا تعلقا قويا او دا نفس تعلقا دا دیسیز مطلوب پوری تعلق قوی دی تتموی یو رجا دا رجام امید توی تمہ هم امید توی و فرق پا کدا دے پا تمہ کدا تعلق دا نفس قوی و پا رجا کی تعلق دا نفس ضعیف فیشا تمہ دا رجانا لگور مخ کدا تای فرق دے نور دوارا یو شان تحریف یحرفون او تحریف د قسمه ده یو تحریف لفظی ده او یو تحریف معنوي ده تحریف لفظی دي ته بدلول د لفظ د یو ځای نه بل ځای ته او تحریف معنوي دي ته تغییر په معنا کې راوستل د لفظ معنا بدلول مصداق بدلول د دې دا مطلب دی وای دې ته سوې تحریف معنوي ورته وای ومنهم أميون دا اولا يعلمون یا فتت معون کی حمزه داخله شوی دا پفا باندې هر باندې خونه داخلي کې په پیل داخلي کې دې کې دوه مسلک دي یو د جمهور مسلک دی او یو د زمخشري مسلک دی جمهور وایي چې حمزه مقدمه د پنیت د تاخير سره اول مقدمه کړي د ځکه صدارت د کلام دی ورته او دا داخله د په دې پیل باندې چې فان رسته دی خو د فان امر مخکې کړي د ولی ځکه صدارت د کلام دی ورته او زمخشري وایي نه دلته دا حمزه داخله د بچا باندې پیل محذوف باندې زمخشري مسلک مضبوط الا منهم امیون امی امبر توی بی تعلیمه منصوب دے امتا چه د مور نه څنګه پیدا دے مقصان دے یا منصوب دے امتا د مور پشان دے او خزی اکثر بی تعلیمه ینو دیم د خزی پشان بی تعلیمه یا منصوب دے ام القراتا امی اغا چاہتوی چه مکی نبار نئی وطے یا د نورو کلو نبار نئی وطے تعلیم د پارا چاہتا د کلی نبار نئی وطے دیتا امی وی امانی جمع د امنیتن دا امنیتن پمانا د امنونتن سرا امنونا ارزو توی امنیه ارزو توی امانی ارزوگانے پش امیدونا امانی پمانا د تلاوت سرم پش تلاوتونا لکه وما کان لرسول ولا نبی الا اذا تمنا مانا اذا تلا
او عشیر دے چه حسان ابن ثابت تا عثمان رضی اللہ عنہ مبارک وی تمنا کتاب اللہ یول لیلت و آخرها لاقا حمام المقابری کتاب اللہ باول دورزه کی تلاوت کو آخر کی مقبری میں المس او بیا بل صفت کئی تمنا کتاب اللہ یول لیلت تمنا داود الزبور علی رسلی تمنا کتاب اللہ اول لیلت تمنا داود الزبور علی رسلی کتاب اللہ باول تشبیه کے داسی تلاوت کاؤ عثمان لکه داود چه زبور سنگا تلاوت کاؤ پورو رو بانے تمنا پمانا دا تلاسا ایلا مانی امانا ایلا تش تلاوتونا کئی نور پا مطلب نہ پوئی گی تلاوتونا بد ندی تش تلاوت کئی و مقصد بانی عمل نکئی دا بدا خبر قرآن بارکیم دا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من بالقرآن من استحل محارمه قرآن بانی دا غصری ایمان ندے چاگہ دا قرآن کریم محارم حرام نگری و محارم حلال گنی ندے پا قرآن ایمان ندے دا استثناء متصل ہے دا منقطع دا لیکن ندر آویستی چی دا مستثناء منقطع دا ولی لیکن مستثناء من ہو کتاب دے او امانی پا مانا دا اکاذب شا اکاذب خود کتاب کی نہیں داخل منقطع شوا او که تلاوت شی نو تلاوت خود الفاظ کی گی او کتاب خود عبارت دا نظر دا مانا دوڑو ندے نبیا با مستثناء متصل شی لیکن مستثناء چی امانی الفاظ دی دا خود داخل دی پچ مستثناء من ہو کی چی کتاب دے نبیا با متصل شی سوال دار شداویل دری کرتا ولی ذکر کپدی کی تکرار خود طالبان وی شنید ہے جواب دار گناہون دری ہو دوی یو دار کتاب بیا پلاس لکا دیم دار بیا بیویل داد اللہ دا طرف دے دریم دار پیسے بیا خیستی کارونا دریو سزاگان هم ورد دری کرتا ذکر شی ویدم دی بار دری ذکر شی دیم اعتراض دار چویلون مبتدا دا خو نکره دا جواب دار چ په مقام د دعا کې نکره مبتدا واقع کیږي ځکه تخصیص راغه په کلام خاص سره چې دا کلام خاص ته عام کلام نه دی کړه چې هغه دعا د خیری دي درود شریف وایي اللهم صل علی محمد